پرون یو ځل بیا د عمران خان په توشاخانه 2 کیس کې په اډیالا جیل کې سماعت شوې ده. اډیالا جیل سماعت دوران عمران خان یو ځل بیا یو واضح پیغام خپل قوم ته اسټابلیشمنت ته جاری کړی دی. دینه علاوه پرون د عمران خان د وکیلانو او د عمران خان د خوریانو عمران خان سره په اډیالا جیل کې یو ځل بیا ملاقات شوې ده چې پرون یو ناخوشګوار واقعه دا هم راغی چې د عمران خان په خور په علي ما خان باندې چا په انډه باندې گزار هم وکړو. دا غي تفصیلات لري تاسو سره ما په نیکسټ ویډیو کې بشری کړی وي. هغه تاسو کته شي کمپلیټ چې چا په گزار کړو او کنه او بیا هم چې تاسو دا غي اپډیټ غواړئ چې چا په گزار کړو ولې په کړو نو دا ویډیو مکمل وګورئ. په اینډ کې په خبره کوو خو هغه نه مخکې عمران خان چې کوم پیغام د جیل نه جاری کړي په هغه باندې ډیټیل سره خبره کوو. جی پرون د عمران خان د خوریانو سره د وکیلانو هم عمران خان سره په اډیالا جیل کې ملاقات شوه دي. توشاخانه 2 کیس باندې سماعت هم شوه دي چې آی کې صدا سي اهم پیشرفت نه دي شوه. خو عمران خان د جیل نه یو ځل بیا انکار جاری کړی دی. یو اعلان کړی دی د جیل نه یو غټ اعلان کړی دی چې मैं झुकूंगा नहीं, मैं कभी भी नहीं झुकूंगा. لکه مطلب د عمران خان دا دی که دی هر څومره کوششونه وکړي دی زما د ماتولو هر څومره کوشش وکړي دی زما ایم ان ای ام پی ای زما نه واړئ خو زه جوکېدو ولا نه یم. که زما خپل ایم ان ای ام پی ای هم زما خلاف شي نو زه به هېڅ کله هم ډیل نه کوم. زه به هېڅ کله هم خپل شکست نه منم او یک تنها په یوازې به د دغې خلکو خلاف جنګېږم د کومو خلکو خلاف چې زه اوس هم جنګېږم. نو عمران خان یو ځل بیا د جیل نه واضح اعلان جاری کړی دی, واضح پیغام جاری کړی دی چې میں جھکونگا नहीं, मैं कभी भी नहीं झुकूंगा. دینه علاوه د عمران خان د خوریانو چې په جیل کې عمران خان سره ملاقات او اجازت ملو شو نو یو ځل بیا ملاقات شو د عمران خان خور علي ما خان. اکثر چې کله ملاقات شي نو بهر میډیا سره گفتگو کوي, میډیا سره خبرې اترې کوي, د عمران خان پیغام عوامو ته رسوي چې څه خبرې اترې شي وي په جیل کې دننه هغه بهر شیر کوي. نو پرون همدغه رنګ د جیل نه څه ټیم د اډیالا جیل نه بهر راووته صحافیان ورغل تپوسونه ته شروع کړل چې په دې کې ناګهانه په هغې باندې د انډې گزار شو او انډې گزار په یو دوه جنکۍ وي چې پې کړی و او هغه د هغه ځینه راووته ډایرک او یو هونډا نوې 2017 ماډل ګاډی هونډا چې په هغې کې کېناستل او باقاعده راولپنډي پولیس هغه ریسکیو کړل او د هغه ځینه تښتېدو کې مدد وکړو. مطلب هغه د هغه ځینه وویښکل, هغه د هغه ځینه ویښکو کې راولپنډي پولیس اهم کردار ادا کو. جی خبیا بشرا بیبي چې بشرا بیبي نه سوري علي ما خان وی چې مال نن مخکې نه ویلې شو چې پتا باندې بعد نون لیگ د طرفې حمله کیږي خو ما ته پته نه و چې په ما باندې بدا اگې حمله کیږي او د اگې حمله نه او د حملو نه وایزه نه یریږم مال مخکې نه پته و. علي ما خان ګوره اټ لیست په دې باندې د انډې گزار نو په کار ځکه دا یو سیاسي ښځه نه ده, دې چرته چا سره زیاتې نه دی کړی, نه کرپشن کړی دی, نه یو په سیټ پاتې شوی چې موږ وایو زه دې پاکستان سره په فلاني سن کې دا په یو ایم ان ای وه, ایم پی ای وه, د فلاني ډپارټمنټ مشره وه او دې پکې داسې کرپشن کړی یا زیاتې کړی. مطلب دې سیاست سره تعلق نشته. ګناه صرف دا ده چې د خپل رور دپاره اواز وچتوي, د خپل رور پیغام د جیل نه بهر راوباسي یا خپل رور سره په جیل کې ملاقات کوي. دا هره خور کوي, دا هر خور کوي په روریانو باندې خفه کیږي. نو که علي ما خان وکړ نو دا څه غټ کرایم نه دی, څه غټ جرم نه دی. نو اټ لیست دې سره داسې قسم نو کول پکار. دی باقاعده په مسلم لیگ نون باندې الزام لګولی دی په مریم نواز باندې, د اف ای آر کولو هم ویلي چې موږ په هغې باندې اف ای آر کوو. دا هر څه د هغې په وجه باندې موږ سره کیږي او راولپنډي پولیس وایي چې نه دا د کې پي کې نه دې دوو جنکو تعلق لرلو او دی دلته احتجاج دپاره راغلی وی. دی خبرې چا نه اورېدو, دی ټوله غصه په علي ما خان باندې ویښ کړه. خیر د دې حوالې سره د ستاسو سره ده خپل رای په کمنټ کې موږ سره ضرور شریک کړئ.